بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو اوریدونکو کتونکو دوستانو السلام علیکم. زه یم هومیوپیتک ډاکټر ولی خان او دا وخت زه د خپل کلینیک زیات هومیوپیتک کمپلیکس چوټا سمرباغ حاجي لونګ باجوړ نه تاسو ته مخاطب یم. زموږ د کلینیک رابطه نمبر دی 0300398054. زموږ نن موضوع دا کډنی سټون یعنی د ګردې کاڼی. په ګرده کې کاڼي ولې جوړیږي، د دې څه وجوهات دي، د ګردې د کاڼي څو قسمونه دي، د ګردې د کاڼي د وجې نه په انسان کې کوم کوم علامات ظاهریږي او د چا په ګرده کې چې کاڼي وي نو هغه ته څه احتیاطي تدابیر پکار دي. د ټاپک شروع کېدو نه مخکې به زه تاسو ته دا ووایم چې د ګردې د کاڼي په هومیوپیتک کې ډېر بهترین علاج موجود دی. د هومیوپیتک دوايانو په ذریعه باندې د ګردې کاڼي ریزه ریزه شګه شګه کېږي او د تشې میتیزو په ذریعه باندې بهر وځي. که د چا په ګرده کې د 10 نه واله د 15 ملي میټره پورې سټون وي نو دا د هومیوپیتک دوايانو په ذریعه باندې د 2 ورځو نه واله د 2 میاشتې دوايي استعمال سره بالکل ریزه ریزه شي، شګه شګه شي او د تشې میتیزو په ذریعه باندې بهر وځي. د اپریشن کولو نه یو ځل مخکې د هومیوپیتک دوايي خامخا استعمال کوي، انشاءالله الله پاک به تاسو له شفای کامله درکړي. د ګردې د کاڼي د جوړېدو ډېر زیات وجوهات دي، خو د ټول نه غټه وجه چې ده هغه د انسان په وجود کې د تشې میتیزو کم جوړېدل دي. د انسان په وجود کې تشې میتیزې کمې ولې جوړېږي نو د دې هم ډېر وجوهات دي. د ټول نه غټه وجه چې ده هغه د اوبو کم استعمال دی. هغه خلک چې هغه اوبه کمې استعمالوي نو د هغه په وجود کې تشې میتیزې هم کمې جوړېږي او چې کله تشې میتیزې کمې وي نو دا ټینګې وي او دا تیزابي خاصیت هم لري. نو دا د ګردې د کاڼي د جوړېدو د ټول نه غټ سبب دی. موږ له پکار دي چې موږ په ورځ کې کم سے کم 3 لیټره اوبه خامخا څښو. د تشې میتیزو د کمو جوړېدو یوه وجه دا هم ده چې هغه خلک چې هغه په ګرمو ځایونو کې اوسیږي، یا هغه خلک چې هغه د ډېر ټایمه پورې سخت کار کوي، یا هغه خلک چې د هغو خېټه دایمي طور باندې خراب وي نو د دې خلکو په وجود کې د اوبو مقدار کمیږي او چې کله د وجود کې د اوبو مقدار کم وي نو د دې د وجې نه تشې میتیزې هم کمې جوړیږي او کمې تشې میتیزې دا تیزابي خاصیت هم لري او دا ټینګ هم وي نو ځکه دا د ګردې د کاڼي د جوړېدو یو سبب دی. د دې نه علاوه د ګردې د کاڼي د جوړېدو بل غټ سبب هغه خوراکونه دي. بعضې خوراکونه داسې وي چې په هغه کې د کیلشیم لیول سیوا وي، یا پکې د اکزلیټ لیول سیوا وي، یا پکې د پروټین لیول سیوا وي. نو کم خوراکونو کې چې د کیلشیم لیول سیوا وي هغه هم د ګردې د کاڼي د جوړېدو سبب جوړېږي. په کم خوراکونو کې چې د اکزلیټ لیول سیوا وي هغه هم د ګرده کې د کیلشیم اکزلیټ سټون د جوړېدو سبب جوړېږي، لکه پالک چې دي. بیا په کم خوراکونو کې چې پروټین سیوا وي لکه غټه غوښه شوه، دالونه شو، چرګان شو، د دې د خوراک د وجې نه په پروټین مقدار سیوا وي، وجود کې د پروټین مقدار سیوا شي او د چا په وجود کې چې پروټین مقدار سیوا وي نو د هغه تشې میتیزې چې دي هغه تیزابي خاصیت لري او د کمو تشې میتیزو تیزابیت چې سیوا وي نو په هغه کې د ګردې د کاڼي د جوړېدو چانسز ډېر زیات دي. د دې نه علاوه د کولمو مختلف قسم بیماریانې د هغو د وجې نه هم په ګرده کې کاڼي جوړېږي. هغه خلک چې هغه دایمي طور باندې د خېټې د خرابېدو بیماران وي، یا هغه خلک چې هغه دایمي طور باندې الټۍ نه کوي، یا هغه خلک چې هغو ته غټه کولمه کې زخم وي، کوم ته چې موږ السریټیو کولایټس و نو د دې په وجه باندې هم په وجود کې د مایعاتو کمی راځي. چې کله مایعاتو کمی راشي نو زموږ تشې میتیزې کمې جوړېږي او دا هم د ګردې د کاڼي د جوړېدو یو سبب دی. د دې نه علاوه د ګردې د کاڼي بل سبب چې دی هغه د وجود غټوالی دی. د کم خلکو وجود چې غټ وي نو د هغو تشې میتیزې قدرتي طور باندې تیزابي خاصیت لري او دغه تیزابي خاصیت د وجې نه د انسان په ګردو کې کاڼي جوړېږي. د دې نه علاوه بعضې بیماریانې داسې دي چې هغه هم د ګردې د کاڼي د جوړېدو سبب جوړېږي، لکه هایپر تایرویډزم، د چا تایراید هارمون چې زیات خارجېږي نو د دغه وجې نه د کیلشیم لیول چې دی هغه ډېر زیات ابزارب کېږي. بل د ګردو یو بیماری ده چې هغه ته موږ ډیسټل رینل ټیوبولر ایسیډوسس و. په دې بیماری کې هم په وینه کې تیزابیت سیوا کېږي او چې په وینه کې تیزابیت سیوا وي نو په تشې میتیزو کې تیزابیت هم سیوا وي او دا هم د ګردې د کاڼي د جوړېدو یو سبب دی. د دې نه علاوه فیملی هسټري یعنی خانداني طور باندې هم په ګرده کې کاڼي جوړېږي. چې په خاندان کې چې د ګردې د کاڼي بیماران وي نو د هغه په اولاد کې هم د ګردې د کاڼي د جوړېدو چانسز زیات وي. بل د سکنې اوبه، داسې د سکنې اوبه چې په کوم کې فلوراید زیات وي، کیلشیم زیات وي، سوډیم زیات وي، منګنیز زیات وي، فاسفیټ زیات وي نو دغه اوبه څوک استعمالوي نو دا هم د ګردې د کاڼي د جوړېدو یو سبب دی. د ګردې په کاڼي کې مختلف قسمه
سټون جوړیږي. د سټون هم مختلف قسمونه وي. د ټول نه کامن سټون چې دی هغه ته موږ کیلشیم سټون وو، او کیلشیم سټون بیا په دوه قسمه دی، یو ته کیلشیم اکزالیټ سټون وي او بل ته کیلشیم فاسفیټ سټون وي. په 80% خلکو کې کیلشیم سټون جوړیږي. بل د سټون یو قسم دی چې هغه ته موږ یوریک اسید سټون وو. یوریک اسید سټون چې کوم دی دا په 10% خلکو کې جوړیږي، او د هغه خلکو کې جوړیږي د کومو په تشو میتیزو کې چې تیزابیت سیوا وي، لکه هغه خلک چې هغه ډېر پروټین یس ډایټ خوري، غوښې خوري، دالونه خوري، لوبیا خوري، یا هغه خلک چې هغه موټا وي، وجود یې غټ وي، یا هغه خلک چې هغه خېټه خراب وي، بار بار یې خېټه خرابېږي، نو په دې خلکو کې د یوریک اسید سټون جوړیږي، ځکه چې یوریک اسید سټون دا په تیزابي تشو میتیزو کې نه حل کېږي او د دې نه ګټې جوړیږي. د ګردو د کاڼي یو بل قسم دی چې هغه ته موږ سټروایډ سټون وو یا انفیکشن سټون وو. دا په هغه خلکو کې کېږي کوم ته چې بار بار د تشو میتیزو د نالۍ زخم کېږي، یعنی هغه خلکو ته کوم ته چې بار بار یو ټي آی کېږي، نو په هغه کې سټروایډ یا انفیکشن سټون کېږي، او دا 10% خلکو کې کېږي. بل قسم یې دی هغه ته سیسټین سټون وایي، او دا یو جینیټک ډس آرډر په وجه باندې کېږي، خو دا ډېر کم خلکو کېږي، تقریبا د 1% نه په کم خلکو کې دا قسم سټون کېږي، او دا د ماشوموالي نه شروع کېږي. بیا د ګردې د کاڼي ډېر مختلف علامات وي. د چا په ګرده کې چې کاڼی وي، نو دغه بیمارانو ته په مختلفو بیمارانو کې مختلف علامات وي. په بعضې بیمارانو کې د ګردې د کاڼي هېڅ علامات نه وي، او دغه سټون ته موږ سایلنټ سټون وو، ځکه چې د دغه ګټۍ د وجې نه بیمار ته څه تکلیف نه وي. خو بعضې بیمارانو ته د ګردې د کاڼي د وجې نه د ګردې په سایډونو باندې، یعنی په یو سایډ او بل سایډ باندې ملا طرف ته د پښتو نه لاندې درد کېږي، او دغه درد کله خېټې ته راځي او کله سپوغز ته راځي، او په سړو کې کله دا ټیسټیس ته ځي. د ګردې د کاڼي درد چې دی دا په ویوز شکل کې راځي، مثلا دا د غوټو په شکل کې راځي، او دغه درد غوټې کله کمیږي او کله زیاتیږي. د ګردې د کاڼي بیمار چې کله تشې میتیزې کوي، نو هغه ته درد محسوسیږي او جلن ورته محسوسیږي. د ګردې د کاڼي بیمار ته د تشې میتیزو بار بار حاجت محسوسیږي. د ګردې د کاڼي بیمار کله چې درد سیوا وي، نو دې ته الټیانې ورځي او زړه ورته بد کېږي، او کله د ګردې د کاڼي د وجې نه انفیکشن وشي انسان ته، نو دې ته بار بار بیا تبه راځي، یخني کېږي. د ګردې د کاڼي د مریض تشې میتیزې اکثر خړې وي او بدبوداره وي. د دې نه علاوه د ځینې خلکو تشې میتیزې سرې وي یا براون کلر وي او یا پینک کلر وي. د چا په ګرده کې چې کاڼی وي، نو هغه له ډېر مزل نه دی پکار، هغه له دروند وزن اوچتول نه دی پکار، او هغه له ډېر اکسرسایز کول نه دي پکار، ځکه چې د اکسرسایز دروند وزن سره په ګرده کې کاڼی بار بار خوځي، او دا د درد او د انفیکشن باعث جوړیږي. بل د ګردې د کاڼي والا ته هغه خوراکونه نه دي پکار په کوم کې چې کیلشیم زیات وي، اکزالیټ پکې زیات وي، او دغه شانې پروټین پکې زیات وي. د اوبو استعمال زیات پکار دی، خو هغه هم د ډاکټر د هدایت په مطابق، ځکه چې د ګردې کاڼی که په پیلویک یوریټک جنکشن کې وي، مثلا دا په هغه ځای کې وي د کوم ځای نه چې د ګردې نه د تشې میتیزو دا پیپ بهر راوځي، که چېرته د ګردې او د تشې میتیزو د پیپ په دې سر کې په بر سر کې د کوم ځای نه چې د ګردې نه دا پیپ راوځي د تشې میتیزو په دغه ځای کې وي، نو چې کله بیا په ګرده کې کاڼی تشې میتیز جوړېږي، نو دغه تشې میتیزې پوره طور باندې بلیډر ته نه راځي، مثانې ته نه راځي، او د دغه وجې نه ګرده پړسېږي، او دا د ګردې د فیل کېدو سبب هم جوړېږي. که موږ اوبه بیا ډېرې څښو، نو د ډېرو اوبو څښلو نه ګرده هم پړسېږي او د ګردې د فیل کېدو سبب هم جوړېږي. نو موږ ته پکار دی چې موږ د ډاکټر نه خپل چیک اپ وکړو، الټراساونډ وکړو، او بیا د هغه په هدایتو باندې عمل وکړو. زما یو ځل بیا دا ریکویسټ دی تاسو ته چې په هومیوپیتک کې د ګردې د کاڼي بهترین علاج موجود دی. تاسو د ګردې کاڼي د اپریشن په ذریعه باندې د لرې کولو نه مخکې یو ځل خامخا هومیوپیتک علاج وکړئ، انشاءالله الله پاک به تاسو ته شفای کامله درکړي. په ایلوپیتک طریقه علاج کې د ګردې د کاڼي علاج د اپریشن په ذریعه باندې کولی شي، د لیزر په ذریعه باندې کولی شي، او په پی سی این ایل په ذریعه باندې کولی شي. خو که دغه علاجونه تاسو وکړئ، نو ستاسو په ګرده کې به کاڼي دوباره بیا هم جوړېږي. خو که چېرته تاسو د هومیوپیتک طریقه علاج سره د ګردې د کاڼي علاج وکړئ، نو انشاءالله ستاسو د ګردې کاڼي به هم ختم شي او بیا به دوباره نه جوړېږي. د خپل صحت خیال ساتئ. السلام علیکم.